یو زنانه د طرف نه یو سوال راغلی دی چې زما خاوند د نن 9 کاله مخکې وفات شوی دی او دغه وخت کې زما ماشومان واړه ما ته چا ووی چې ته په عدت باندې مه کښېنه او چې کله جنازه وځي ستا د خاوند نو په هغه پسې یو 9 قدمه واخله او بهر وځه او ستا خاوند ته به د عدت ثواب ورسي. ما دغسې وکړل. اوس خلک وایي چې دا خو تا ګناه کړي ده چې عدت ته دی ناسته. اوس زه څه وکړم؟ دا چا چې دې زنانه ته ویلی دي دا په خپل هم ګمراه او دا زنانه هم ګمراه کړي ده. ته 2 غلطیانې کړي دي. یو دا حرام کړي ده چې په د خاوند په جنازې پسې تللی ده او اگر که 9 قدمه ولي دا الله رسول له زنانو په جنازو پسې تلل منع فرمایلی ده، سخته پابندي پې لګو. دا حرام دي. نو زنانه په جنازې پسې نشي تللی. دا سړو کار دی. باس د کور دروازې پورې زنانه دي او چې د کور نه اوته جنازه بیا د سړو لاس ته لاړه بیا به زنانه نه ځي. یو دا حرام شوي دي. زنانه په ناپوهۍ سره چا ورته غلطه مسله خو. دویم دا چې عدت ته نه ده ناسته. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د قرآن صفا واضح حکم دی د الله د رسول هم چې کومه زنانه د هغې خاوند وفات شي نو هغه د 4 میاشتې 10 ورځې په عدت باندې ناسته. او عدت تیرول څنګه د خاوند سره چې په کوم کور کې وخت تیر کړی دی که د خپل ذاتی ملکیت او که د کرایې او په هغه کور کې وپاتې کېږي. یو دویم دا به د بل چا سره دې دوران کې نکاح نه کوي، نه به خبرې د نکاح کوي، نه به د رشته د چا راځي، نه به دا چاته وایي، نه به دې ته څوک وایي. دا به هغه جامې او کپړې او ځان ته تیل خوشبویانې لګول او ځان سنبالول چې څه ته وایي ښایست او تزیین هغه نشي کولی تر څو پورې چې دا 4 میاشتې 10 ورځې تېرې شوي. نن سبا عموما ښځو باندې پریان راشي، بیا کله یو ځای ته استولي کله بل ځای ته چې ضرورت دی زموږ دا زنانه تللی شي حالانکې ضرورت دی زړه تنګ شوی. نو زړه خو تنګي او دا شیطان تنګوي. به هر حال دام حرام دی چې عدت په کور نه دی تیر شوی او دام حرام چې خاوند پسې تلي او دا خاوند پسې د عدت تیرول د خاوند د ثواب دپاره نه دي. دا د خدای پاک حکم دی تا ته بیل چې د الله حکم څوک پوره کړي نو هغه ته اجر دی ماجور دی او چې د الله حکم پوره نه کړي نو په هغې کې به نیولی کېږي. د دې کفاره خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر کړي نه ده، لیکن دې زنانه ته پکار دی چې توبه وباسي، الله جل شانه راضي کړي او د خپل دې ګناهونو معافي وغواړي او که څه وسې کېږي د صدقې نو صدقه ورکړي.